هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله. په سوشل میډیا باندې یو خبره چلیږي، نو زما د زړه غوښتنه چې یاره زه هم یو پیغام ریکارډ کوم او د میډیا په ذریعہ باندې دا پیغام ورسوم. دعوت تبلیغ داسې یو مهنت دی، د خپلو ذهنونو کې دا خبره کیدو کوي، ها دا په خو مضبوطه کو چې دعوت تبلیغ هغه مهنت دی چې د دې مهنت په ذریعہ باندې الله رب العزت د خلکو ژوندۍ بدلای، د ګناهونو د ژوندۍ نه راوباسي او د نیکو ژوندۍ کې الله رب العزت ورچي پای کې استعمالای. نو د تبلیغ والا په مهنت باندې د دنیا د خلک راغلي دي چې الله رب العزت داغو د ګناهونو ژوندۍ هغه ختم کړي دا او د نیکو ژوندۍ ولور کړي. په دې سنگرانو کې یا په دې خلکو کې چې کم د ګناهونو ژوندۍ تیرې یا نور مختلف شوبې دي، لکه مثلا ډاکوانو شوبې دي، داسې کم دي ډکېتای کوي، داسې نور یې دنیا بدمعشانی یا چې کم دي سودخواري نور سي. الله رب العزت د تبلیغ په مهنت په وجه باندې د دې ملګرو د خواري او د مهنت او د اخلاق په وجه باندې هدایت نصیب کې وراشي دې طرف. په دې کې یو نوجوان دی، خاصه نوجوان دی او خپل الګ دی، شاسوار نومي. دا شاسوار د باندې الله رب العزت رحم کړي، فضل کړي. که زموږ خبري اوري نو زموږ ته دا یو التجا ده، یو عرض دی چې الله رب العزت د دعوت تبلیغ د مهنت د بارته قبول کړي او تعالی یو مقام درکو، یو مرتبه درکړه. یا خو هغه سړی وي شاسوارا، هغه سړی وي چې یوسف جان ناټینګ کړی وي او مافیا نه دی وخته او تاوی چې خدای پاک د ازمکه وشلیږي او زبکه نه نوځم یا د اسمان وشلیږي او زب اواشم. لیکن الله رب العزت د دعوت تبلیغ د مهنت په برکت باندې او الحمدلله دې ملګرو ستاسو سره مینه وکړه، محبت او تا الله رب العزت د دعوت تبلیغ د مهنت تبارک قبول کړي. یا خو هغه سړی چې دې غانې وای په سټیج باندې غړيږي، د جنکو سره غړيږي، او یا هغه سړی د دعوت تبلیغ د مهنت په وجه باندې راغی په منبر باندې پټکي بسر کو ګیره پرې خودا. د دې دعوت تبلیغ د مهنت حقانیت ته اوس الله رب العزت رحم وکړو، د ګناهونو ژوندۍ ختم شو، د نیکو ژوندۍ شروع کړه. په کار د انسان الله تعالی ته سر به سجود شي او الله تعالی ته وجاړي فریاد وکړي چې اے الله ستا ډېر لاک لاک شکر دی چې تا ماته د ګناهونو د ژوندۍ نه توبه توفیق را نصیب. نو بس هغه شاسوار یو ویډیو ریکارډ کړی دا او شاسوار وایي چې یاره زه واپس د تبلیغ پرېدم او زه واپس غانو ته زما غاني بجاني وای. یو خو زما د عرض دی شاسوار ته او د نور چې څونه دنیا دا خبره اوري ټول خلکو ته زما دا پیغام دی چې غانا بجانا په شریعت کې د څه حکم دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال النبي صلى الله تعالی علیه وسلم. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې غانا بجانا دا پزړه کې نفاق داسې پیدا کوي لکه څنګه چې بوټو ته وباچي او د دې وبو په ذریعہ باندې بوټي لویږي، بوټي ته ترقی حاصلېږي، ونه دې جوړيږي. د قشان په ځل کې نفاق سکیږي، دا بخیږي. نو یوازې د خپل ځان خبره نه ده چې یو سړی دا وایي چې یاره زما ګناه ده، زه ګناه کوم. د دعوت تبلیغ د مهنت په برکت باندې الله رب العزت پتا رحم کړو او تا یو د نیکو ژوندۍ دی اختیار کړی و. اوس چې کله ته واپس شوې زما ته دا عرض دی، یو درخواست دی چې دا ژوندۍ مپرېږده، د دعوت تبلیغ دا مهنت مپرېږده. خیسته ګیرې دې پرېښې ده، خیسته پټکي دې والې دی، کرته دې اغوستې ده، الله در باندې رحم کړی دی. غونډه دنیا په ځان باندې ګواه جوړې، غونډه دنیا په ځان ګواه جوړې چې ګوره ما ته وګورئ زما د الله رحم کړی د توبې توفیق یې راکړی او زه اوس د توبې هغه ژوندۍ د نیکو هغه ژوندۍ پرېږدم او واپس ګناه ته ځم. په دې حالت کې د لمر راغی سبا الله ته څه جواب ورکړي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام له څه جواب ورکړي؟ ها د انسان یو ذاتی خبره کیدی شي ستاسو سره پیسې نه یا د کور مسلې دي، لیکن دې خبرې د سوچ وکړه چې ستا اولاد دی
ستا به رشتہ داری ستا به تعلقداری ستا سره محبت کوونکي خلک او دنیا خلک ستا سره محبت کې د خلکو خوښي که هغه خلک ستا دا خبره واوري او ستا دا واپسې د ګانو بجانو د ویني نو کېدای شي چې هغه هم ګانې بجانې شروع کړي هغه هم د ګناهونو زندگی شروع کړي او د تبلیغ د مهنت نه نفرت پیدا شي نو د دې ذمہوار و شاسواره ته دا خبره یاد درغوري او د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دې خبرې جواب ورکړي ها باقی پاتې شو د معیشت خبره پیسې نه ملاويږي نو داسې دنیا څنګه رانشته چې هغه دغه ژوندۍ پرېخي د حلال تجارت شروع کړي دي ته هم حلال تجارت شروع کړه الله بدل به برکت واچ کثرت نه دی مطلوب برکت مطلوب دی زمونږه جنید جمشید سے غانې به وي غانې بجانی به وي سنگرو ملي نغمه به وي دغه ژوندۍ پرېخو دا اوراغه داوته تبلیغ د مهنت په برکت باندې دغه ژوندۍ پرېخو د ګناهونو او راغې د نیکي ژوندۍ اختیار کړه او الله رب العزت ولدون لوی مرتبه ورکړه د شهادت مرګ او دور نصیب ټول ژوندۍ خسته شو دنیا لګي غوندګي مرداري دنیا د بارا ته دومره لوی سعادت او د خلکو هغه اعتماد هغه لږ کوم دې ته ټیس پہنچاوي او ته هغه پرې دی دا انصاف نه دیګا شهنشاه باچا هم ستا بشان سنگر دی غانې به هغه شهنشاه باچا چې کوم دې خپل نوم بدل کو او راغې دیوالونه وਹੀ دیوالونه د کانو او د خفتو دیوالونه وਹੀ مثل تو به شروع کو حلال روزي ځل لګټ نو پتا سي چلو شو ولې ته نوجوان نه د دنیا د نوجوانان ګرځي نه ځل مزدوري کوي ته دا بهانه جوړي چې یاره زما بچی دي او زما د بچو مستقبل لې زما چاته پوسونه کو نو زمون خو اول د تبلیغ دا اصول دي چې زمون مشران وایي چې چاله بعد تبلیغ د پاره پیسې نه ورکوي ها سي خیرات زکات ورکول شي لیکن تبلیغ د پاره نشي ورکول چې پیسې ولا والا او په دې باندې ته الله بلار کې وخت ورکو نه پکار دادا چې هر سړی خپل هر سره علي خپل پیسې او خپل جګم جان خپل مال دارالي او د الله په لار باندې لګي نو بهر دا یو پیغام دی زموږ طرفه چې سونه هم دا اوري دا شاسوار ته ورسوي چې بای د الله د رضا لپاره توبه واسه او د الله ته جګم دی توبګار شه تو ډیره غلطه فیصله کوي دې فیصله نه واوړه دا زموږ یو پیغام دی تاسو نه سونه چې ناسي نو دا ویډیو شیر کړئ د پاره دی چې شاسوار ته دا پیغام ورسي د دعوت تبلیغ مهنت اسه معمولی مهنت نه دی